السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رونو پلیز تاسو ته ریکویسټ کوم نن زما ویډیو ټوله وګورئ. هغه پښتانه کم چې د افغانستان پښتانه دي او کم چې د پاکستان زمونږ پښتانه دي، دا کم چې یو بل ته کنځلي کوي په دې سوشل میډیا باندې، سوشل میډیا نه غلطه فایده اخلي او خپل ټایم ضایع کوي او کولې په حقیقت کې سم نشو. خاص کر په عرب کنټریز کې بعضې خلک دي او بعضې په یورپ کې دي. ګورئ د الله بندګانو، په حقیقت کې خو تاسو هېڅ سم نشئ کولی، نه د چا د مور خواله ته لاړې خپې او لاس به درنه مات کړي او ژبه به درنه غوسه کړي. یو خبره زما مقصد نن دا دی دوستانو چې د سوشل میډیا خلک د کم مقصد دپاره استعمالوي، ولې دا د هغه مقصد دپاره موږ استعمالو. خاص کر په عرب کنټریز کې چې کوم ملګري دي، ګورئ که ستاسو کاروباري مطلب دا د دوکان مي یا که تاسو هر قسمه کار کوئ که نه خپل کاروبار مي، نو تاسو هغه ستاسو کم کاروبار چې دی، ګوره دا انډین نه دي، انډین او بنګالیان دي، نن سبا سیچل شروع کړی دی. زما ډېر د پیژنګلو والے ملګري دي، هغه هم په دې ټک ټاک باندې هسې فن ویډیوز به جوړول. اخر هغو سوچ وکړو چې یاره دا خو لکه د مقصد شی دی، هغو چل وکړو په دې باندې چې هغو کاروبار شروع کړو، آنلاین کاروبار یې شروع کړو. زه تاسو ته وایم چې کم ملګري په دې باندې کاروبار شروع کوئ، زه تاسو انشاءالله سپورټ کوم په خپل فیسبوک پیج باندې، په انسټاګرام باندې، په ټیک ټاک باندې، په هر څه باندې د کنځلې پرېږدئ. که تاسو کاروبار کوئ بقالم ده، په هغې کې چې تاسو څه کار کوئ، خپل هغه پروډکټ چې کم تاسو سره سپیشل پروډکټ دی هغې ویډیو جوړوئ. هغه ویډیو تاسو په هر سوشل میډیا اپلیکیشن باندې هغه تاسو د هغې تصویر ورکوئ چې یاره مطلب دا د کم ځای کې کم ملګري دي د دې مونږ دا هغه ځای ته رسولی شو، دا مونږ خرڅولی شو. لکه یو ملګری دی انډین، یو ملګری دی هغه د بوټانو کاروبار کوي، هغه دومره په دې کې مخکې لاړو چې هغه په خپله هر ځای ته خپل بوټان رسوي نن سبا. نو د الله بندګان دا کنځلې پرېږدوئ. که تاسو د جیپسو کار کوئ، په دې باندې ویډیوز جوړوئ او په دې ټیک ټاک باندې اپلوډ کوئ، انشاءالله زه به تاسو سپورټ کوم. دا کوم چې دا غټ دغه دي د سوشل میډیا والا کسان دي، دا 2-3 کسان چې فالو کړي دي، دا تاسو انفالو کړئ، د دې هېڅ فایده نشته. کنځلې پرېږدئ. که تاسو بقالۍ خپل د بقالۍ کې تاسو سره کوم سپیشل پروډکټ دي د هغې تاسو ویډیو اپلوډ کوئ او هغه په سوشل میډیا باندې او دغه کوئ، خلکو ته رسوئ او بیا تاسو خپل نمبر ورکوئ. څه قسمه کاروبار تاسو په خود د الله بندګانو نن سبا د سوشل میډیا دور دی، خلک کاروبار په سوشل میډیا باندې کوي، د واټساپ ګروپونه دي، په فیسبوک باندې پیجز دي، په هر اپ چې کوم دی که نه هغه تاسو ته چې دغه درکوي چې یاره زموږ نه تاسو فایده واخلئ او مطلب دا د خپل پروډکټ راکړئ، موږ تاسو له لکه سیل کولی شو. نو د سوشل میډیا چې کوم مقصد دی دوستانو، د هغه مقصد دپاره دا استعمال کړئ، خپل کاروبار پرې وکړئ، کنځلې منځلې پرېږدئ. په حقیقت کې کولی هېڅ هم نشئ. دلته چې کوم کسان دي یو بل ته کنځلې کوي، ما ته معلوم دی ټول چې په کوم ځای کې دي او څه کوي. او بل دا د دوستانو چې دا یو بل ته کنځلې کول، دا ګورئ مسلمان چې بل مسلمان ته کنځلې وکړي، د الله بندګانو ګناه کبیره ده، ګورئ ګناه کبیره ده. او ګورئ دا په حقیقت کې هېڅ هم نشي کولی. مقصد زما دا دی دوستانو، که تاسو د جیپسو کار کوئ، ویډیوز اپلوډ کوئ، تصویران د هغه کم جیپس چې تاسو په کم ځای کې لګوئ د هغې تصویران تاسو اخلئ او هغه په سوشل میډیا باندې، په فیسبوک باندې، په ټیک ټاک باندې هغه تاسو اپلوډ کوئ، په انسټاګرام باندې. که تاسو د غړو کاروباري، ګور دا دغه دی، که تاسو د غړو کاروباري، نو غړی د غړو تصویران وباسئ او هغه د هغې ویډیوز جوړوئ او پرایس د هغې مناسب پرایس دغه کوئ په اول کې او هغه په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوئ او دغې مطلب پرایس ورسره دغه کوئ، ورته دا وایي چې یار کوم ځای کې تاسو هغه مونږ تاسو ته مطلب دا ډیلیوري چې کوم دی نو هغه مونږ کولی شو. ټیک شو چې د هغې نه علاوه نور داسې ښکلي ښکلي کاروبارونه دي، د مطلب دا د کټ صادري چې کوم شو، د دې کاروبار نن سبا ډېر ښه روان دی آنلاین. د هغې نه علاوه دوستانو د بوټانو دغه وکئ. د هغې نه علاوه نورو هم داسې ډېر قسمه کاروبارونه دي چې دې سوشل میډیا نه تاسو د هغې په ترو باندې تاسو فایده اخیستلی شئ. د الله بندګانو پرې دا کنځلې یو بل ته مه کوئ. او بله خبر دا دوستانو چې تاسو کله هر انسان به مري، کل نفس ذائقة الموت، هر انسان به مري. چې کله مونږ او تاسو مړه شو که نه، دا وروسته چې مونږ او تاسو دا کومې کنځلې او دغه چې پرېښي دي که نه، دې به سزا میلاویږي، دې به الله تپوس کې دا به خلک ګوري، الله رب العالمین ته به څه جواب ورکوي د دې. تا چې د پردی خور او مور کنځلې ده په ناحقه باندې او په حقیقت کې ورته هېڅ ویلی هم نشي، نو د دې کنځلو باندې الله رب العالمین تپوس کوي او تا ته پته ده چې د یو مسلمان د الله رب العالمین په نزد باندې د یو مسلمان څومره عزت او احترام دی، د یو مسلمان څومره عزت او احترام دی. او ته راپاسې
ستا داسې وکړم او ستا هغسې وکړم. د ملګرو ریکویسټ مې دا چې دا سوشل میډیا د څه شیز دپاره ده، پلیز د دغه شیز دپاره استعمال کوئ او انشاءالله به دې کې به ستاسو د خیره څه فایده وي.